دیش کالو وشو چې دلته موږ افطاري کوو لګیاو. بس دې کې موږ ته سموسي کجوري روټۍ ده ترکاری ده د کې خلک بیا نور میټای مرګي روړي فروټ مرګي روړي. غریب خلکو سره ډیر ښېګړه ده بلکې دې کې ډیر مات ګوټ خلک راځي جی او جماعت موږ هم مزدار سالن ورکو جی او موږ څو ورکو الله تعالی طرف وي او مدا مرګي را سره نور چې کوم دي تعاون کوي. زه د قاسم علي خان جماعت سره نږدې اوسېږم بالکل خوا کې مې کور دی او تقریبا 15 کالونه زه دلته راځم د خدمت کې کار اخلم د ثواب کار دی پکې. السلام علیکم ګرانو کتونکو زم دین محمد مومن او دا وخت تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کہانی د روزي مبارکه میا شروع ده. زه دا وخت مسجد قاسم علي خان کې موجود یم او مسجد قاسم علي خان د پیښور یو ډیر تاریخي جماعت دی چې د روزي او د اختر اعلان هم د دې ځنه کیږي. د ماشوم ته د دې جماعت د نوم پته ده. روزي یو ډیره بابرکت میاشت ده او په دې میاشت کې چې کوم دی صدقه خیرات او دغه شانتي یو روزدار لا چې دی د روزي سامان فراهم کول چې دی دا یو ډیر غټ د اجر عظیم سبب جوړیږي. نو په مسجد قاسم علي خان کې د روزدارو لپاره چې دی دغه شانتي روزماتي لپاره سامان تقسیمیږي پاږي کې مختلف آیټمز وي او دا دې حواله سره به موږ نور خبرې د مسجد قاسم علي خان د انتظامیه سره کوو چې هغه د دې مبارکي سوي خځې ټول مخکې را سره خپل تعارف وکړي او دا راته وایي چې دلته چې کوم د جماعتي بندوبست کېږي روزدارو لپاره په دې کې غریب خلک کنه ما او تا بس په دې کې دلته راځو او دلته چې کوم کسان منزل راځي هغه شرکت کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمود الرحمان چیئرمین جامع مسجد قاسم علي خان. دا جی تقریبا و دیش کالو وشو چې دلته موږ افطاري کوو لګیاو. زما والد صاحب چې د نو عمرې لتلو 89 کې الته غي دا چې دا افطاري تنظیم ولیدو نو غي زړه کې شوق پیدا شو چې زما خپل د جمعات کې دا بندوبست شروع کوم. دلته دا عام قسم راځي مسافر هم راځي غریب غربام راځي لارویم راځي یو چاله هیڅ قسم پابندي نشته. دلته خو مخام موږ چې کوم خلک راشي هغه به ایثاریږي ورته بالکل جی هغه افطاري کوي جی موږ سره. او دا تقریبا څومره کسان د افطاري کوي؟ دا جی تقریبا 500 400 نه 500 کسان پوری جی. هم او دې کې څه سوي د افطاري کې؟ د افطاري کې جی موږ کجوره ورکو جی میټای ورکو سموسا ورکو او روټه ده غوخه ولا سالن ډیلی یا چرګ او چای جی بس. د پیپل منډه کې هم ډېر مزدوران دي او دا پړي مزدوران شو دا نور مزدور پېشه خلک دي نو هغه دلته راځي ټول جی الحمدلله. دا څومره چوکیداران دي بار دا ریړو ول دي مزدوران دي او دا اوس دکانداران چې کم دي زموږ د نږدې خوښ او گاونډیان دا دکانداران بازارونو کې هغه ټول راځي موږ سره افطاري کوي جی جی. تاسو په خیر پر ډېر څومره خرچه راځي؟ زموږ جی تقریبا 1,20,000 روپۍ ډیلی خرچه دی جی. سالن او کجورا مطلب چې وغیرہ ارسه سره. نو دې کې څوک مدد کوي؟ د مخیر حضرات دي چې کوئی موږ سره ډیر وخت نه ټچ دي او کله کله مطلب نوې کسان هم راشي او بس د مخیر حضرات په ترو باندې هغه مطلب امرسته سره دا افطاری پروګرام چې ده دا چلیږي لګیا دی. چې کدی کې کله چې داسې رکاوټ راشي یا دا فند کې کمی راشي به تاسو کوو یاره جی الله پاک یو بندوبست وکي صحیح چې کم خبره ده. او زمونږ چې ده نو الحمدلله کم دا نږدې بازارونو مشران دي صدران وغیرہ چې دي او دا چیمبرز والا څومره چې دي یا دی ټول موږ سره په دې منډه تړه کې هغه نو مطلب کله چې داسې د فند مسله راشي نو حالات چې خراب شي نو دې موږ سره بیا خامخا منډه تړه وایي. دا دلته موږ ټول لوښو مې خو وینځو دا د ډکو دا یار سره ډکول مکول چې کوم دا زموږ کار دی او بیا روټۍ سیټینګ وکړو ځان له نو دا ټول د پرسنټ میټینګ چې کوم دا زموږ لاس کې دی. دا زموږ مشر تاجي صاحب دی جاوید حاجي دا زموږ نگرانه ده. دا ګلو حاجي دا زموږ نگراني کوي. بس دې کې موږ ته سموسي کجوري روټۍ ده ترکاری ده د کې خلک بیا نور میټای مرګي روړي فروټ مرګي روړي چې څه شی روړي بچا بدل څوکړي بل اورو کې ډکو ورکو. نو دې کې زیاتره څنګه خلک راځي؟ دا لکه موږ له مالدار هم راځي هغه خپل کور کې روزماتي کولی شي نو هغه مثالي کې دیتا یاره موږ د چکن نه خوښ معلومه لګي دا څوک د څوک نه دی ډېر غریب غربا راځي موږ دا چې تقریبا څومره روټۍ په پخېږي جی؟ 900 روټۍ روزانه پخېږي او روزانه پخېږي لکه مطلب کله چې کم زیات نه بندا یو لیول کې نه رستو پسمدا شه زر روټۍ او 900. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو کتلو تاسو چې کوم انتظامیه د جمعه هغه خبره مو اوریدلې چې هغه وایي چې را په دې رو جماعت کې منګه کجوري سموسي روټۍ چې دا ورکو بیا روټو والا ویل چې منګه روزانه په بنیاد باندې تقریبا 1000 روټۍ دا په خو دا زمونږ لیمټ دی په ټولو روزه کې دی لکه مطلب د الله رضا لپاره پوه شي چې څومره
روزدار دلته راځي روزه ماتي لپاره کې چې کوم دی ډېر غریب او غربای پوه شولې او هغه چې دلته روزه ماتي موږ سره دا وخت چې کوم دی چیسټ سپیشلیست ډاکټر تاج محمد ولال چې هغه په دې کار خیر کې ساخست او دلته راځي او دا خدمت کوي یعنی دا ډېر د اجر او د ثواب خبره ده پوه شو چې روزدار له کجوره ورکی په دین اسلام کې د دې ډېر غټ اجر دی او د دې بدله چې کوم د صرف او صرف هغه الله ورکوي دا مو سره ډاکټر صاحب موجود دی ډاکټر صاحب سبا وایي تاسو د دې حواله سره زما نام ډاکټر تاج محمد او زه د قاسم علي خان جمعه سره نږدې اوسېږم بالکل خوا کې مې کور دی او تقریبا 15 کالونه زه دلته راځم د خدمت کې کار اخلم د ثواب کار دی پکې زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې کوم د جمعات دغه د انتظامیه ده او کوم ممبران دي ډېر دیو په مطلب دا د څو کالونه دلته د افطاري بندوبست کوي پکې او دا ډېر د همت کار دی ډېر په خلوص سره ډېر په محبت سره او ډېر په مینې سره دیو چې کوم د روجي کسان دي هغه ته ویلکم ورته وایي خلوص او ته مینې محبت سره دلته کېني د قانون ورته واچي ورته او دلته ورته بندوبست ورته کوي دلته زه د سره زه دغه خلکو هم ډېر زیات شکرګزار یم چې کوم کسان د هر کال باقاعدګۍ سره بلا نغه د پیله رمضان نه دا سامان دلته رالیږي د سموسې شاملې وي سالن دی روټۍ ده وریجې دي فروټ دي مټایي ده پکې او چیمې د هر یو شي بندوبست پکې کېږي پکې نو دا یو کار خیر ثواب دی دلته تقریبا 2.5 ډېر زیات کسان راځي اوس به دا کسان را شروع شي موږ 4 بجې راځو 4 بجې موږ چې کوم دی ارچ شروع کوو او دغه چې کوم دی دا بیا تقریبا 6 بجې چې کوم دی دلته میکسیمم تعداد راشي د کسانو او میکسیمم کسان کې دسترخوانونه ورته وغوړي ټول دلته ناستې پکې دیو ته د خوراک د چیو د په اوړي کې چې کوم دی د شربت بندوبست کوي باقاعده روی افزا شربت ټول ته سپلای کیږي او په دغه کې په جمع کې چې کوم دی د چیو بندوبست کیږي دا تاسو ویني چې تیاریږي لګیره پتیلا دا عجیب تیاری دته دا ګلو عجیب تقریبا ډیر زیات وي تقریبا 2.5 کسانو لپاره دا پهلې هر یو شی موجود وي پکې جمع چوشي به ټول خارشي پکې نو دا یو کار خیر دی او د ثواب کار دی پکې او زه دا ډیر زیات اپریشیټ کوم د قاسم علي خان جماعت انتظامیه شوله او هغه کسان چې پردې شاته لګي دي دا امداد او دا سامانونه را لېږي زه ډیر زیات اپریشیټ کوم او ډیر زیات ستاینه کوم ورته ډېر مهرباني ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدې هر روزه ماتي کې دلته تقریبا په سوونو باندې کسان چې دغه روزه ماتي په هغه روزه ماتي کې د خوراک کا هر شی موجود وي او دا روزه ماتي چې کوم دی دا د پهل رمضان مبارک نه تر اخره پورې چې کوم دي کم چې الله تعالی وس ور کړي صاحب ثروت خلق کی صاحب استطاعت خلق کی هغه چې د پدې کار خیر کې اساس یعنی دا ډاکټر دی او د خپل کلینیک هم دی او خو د سینې خو ماهر ډاکټر دی او دینه باوجود هم چې دی هغه دلته چې د پدې کار خیر کې چې دی هغه ځان شامل کړي دی او جماعت چې کم دی مونږ تقریبا کم از کم دا 10 کالونه 15 کالونه دا کار شروع دی مونږ هم ازدار سالن ورکو جی او مونږ متصور کوو الله تعالی طرف ای او مدام مرګري را سره نور چې کم دی تعاون لیکي دا دغه دا پکوړی آلوګانی سموسې جی مټایانی دا کجوري پکې سالنی پکې تورچۍ پکې روټۍ پکې بدغه سيزونه چا واسه کیږي نو را دي شي او موږ سره جماعت دی او کیو دي ګوري د کار موږ خدمت وګوري نور کار وګوري د سيزونو به دراشي موږ سره یې سب کې واجب تعاون وکړي چې دا کار موږ نورم بڑاو کو نورم بڑاو جماعت له دل ته راځي اکثر رستنې کالم زرا غلي غریب خلکو سره ډیر خېګړو ده بلکې دې کې ډیر مات ګډ خلک راځي جی او جماعت مزدورکاره مسافر خلک دي د لرې ځایونو او جده بختوره میاشت ده دلته جماعت یې ورکوي دا چا غریبي ده ډېر خلک داسې وي چې هغه کور ته نشي تللی مسافر یې څوک د لوخار یې څوک د چارسدي څوک د مردان تاسو د مسجد قاسم علي خان د انتظامیه خبرې واورېدلې او دغه شانتي چې کم خلک دلته خدمت کوي د هغې خبرې هم تاسو واورېدلې د روزهدارو لپاره دلته په روژې د سټارټ نه تر اخره پورې چې دی د روژه ماتي بندوبست کېږي په سوونو خلک دلته راځي روژه ماتې کوي په هغه روژه ماتې کې چې کم دی کجورې سموسې سالن روټۍ او دغه شانتي نورم د دې طرفه چې کوم دی شي نه پکې پراته وي او بیا چې کوم دی هغه تقسیمیږي او دلته چې کوم دی ډیر خلک چې دی هغه روزه ماتي نو دا ډیر د اجر او د ثواب خبره ده کم خلک چې صاحب استطاعت وي او هغه له الله پاک مال حال ورکړي نو هغه تم پکار دي چې په دغه شانتي کار خیر کې خپل حصہ واچي دا وجي زمنګ د نن ویډیو آینده په د نن ویډیو سره تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو تر هغه پورې موږ اجازه راکړئ د لوی الله پامان